یو کس وایي چې د جماعت اوبه په کور کې استعمالول څنګه دي؟ که د جماعت متولی او کمیټۍ د طرف نه اجازت وي نو بیا استعمالولی شي، که نو نه. یو کس وایي چې یو سړی په باتروم کې اودس کوي، د اودس په شروع کې بسم الله وایي، د اودس په ابتدا کې دا بسم الله ویل هلته څنګه دي؟ باتروم کې که د قضای حاجت ځای وي نو هلته کې د الله ذکر او د الله نوم نشي غشتی، بهر یخله. یو کس تپوس کوي چې د عاشورې د ورځې فضیلت څه دی او دا په څه وجه دی؟ آیا د حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت وجه دی یا بل؟ نو د عاشورې فضیلت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کې دا دی چې د الله رسول فرمایي چې چا د عاشورې د ورځې روژه ونیوله نو دا د تیر کال کفاره ده، یعنې ګناهونه چې په تیر کال کې شوي هغه به خدای معاف کړي. دومره لوی فضیلت دی. عاشورې نه مراد د محرم 10مه ورځ ده. د الله رسول چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړو نو رمضان لا نو فرض شوی روژه، نو د عاشورې روژه فرض شو، او چې کله رمضان فرض شو نو د عاشورې روژې فرضیت ختم شو، خو سنت او استحباب اوسم پاتې دی، نو دا روژه نیول سنت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت وکړو په مدینه منوره کې یهودو هغوی به روژه نیوله. د الله رسول تپوس وکړو دا ولې؟ وی چې یا رسول الله موسی علیه السلام ته الله پاک په دغه ورځ باندې د فرعون د لښکر نه نجات ورکړی و، نو دی ځکه روژه نیسي. نو د الله رسول فرمایل چې موسی زمونږ ورور، مونږ زیات مستحق یو چې د موسی علیه السلام په پل باندې روان شو. نو مسلمانانو ته وی چې روژه نیسئ، نو بیا به روژه نیوه مدینې منور. او چې کله رمضان روژې فرض شوې بیا یې فرمایل چې اوس د هر چا خوښه ده. نو به هر حال د عاشورې د ورځې روژه نیول دا سنت دی، اجر دی پکې، نه نیول ګناه نشته. او فضیلت یې دا دی چې د تیر یو کال د ګناهونو د وړو ګناهونو کفاره ګرځي. بیا دې سره یو ورځ بل یو ځای کول پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا روژه نیوه، خو اخیری چې کوم محرم را روانو نو هغه چې تیر شو بیا ربیع الاول کې ووی چې آینده کال ته که زه ژوندی یم نو زه به دې سره بل روژه نیسم، ځکه چې د الله رسول فرمایل خالف المشرکین، خالف الیهود، د مشرکانو مخالفت کوئ. او دې کې تشبه وه، ځکه چې یهود هم یو ورځ روژه نیول، د الله رسول فرمایل چې که زه ژوندی یم زه به دې سره بله ورځ روژه یو ځای کوم. نو دې سره یو ورځ روژه بله یو ځای کول پکار دي. نو سبا د محرم 10 دی، عاشوره ده، یو سبا روژه شوه، یو نن نیول پکار دي، که نن چا نه نیولي چې سبا ونیسي بیا ورسره دی بله ورځ روژه ونیسي. بل تپوس یې دا کړی دی چې آیا د دې فضیلت وجه د حضرت حسین رضی الله عنه شهادت دی او که بل وجه؟ عاشورې ته ډېرې خبرې منسوب کېږي. بعضې وایي آدم علیه السلام د اسمان نه راکوز شوی نو هغه د عاشورې ورځ وه. او دویم دا ده چې ابراهیم علیه السلام چې د اور نه خدای پاک بچ کړی و د نمرود د اور نه، دا د عاشورې ورځ وه. درېیمه دا ده چې د نوح علیه السلام کشتۍ چې په جودي غر باندې لګېدلي وو، سیلاب او طوفان ختم شو، دا د عاشورې ورځ وه. څلورمه دا ده چې موسی علیه السلام ته الله جل شانه د فرعون نه نجات ورکړی و، د سیند نه پورې شول، دا د عاشورې ورځ. په دې ټولو خبرو کې دا یو خبره احادیثو کې د دې تصدیق راځي د موسی علیه السلام د واقع، د دې نورو پسې شاته دلایل نشته دی. دا اسې خبرې دي بعضې کتابونو کې ذکر دي، والله علم چې حقیقت څه دی خدای ته پته ده. لیکن د روایاتو په اعتبار سره دا یو خبره ده چې موسی علیه السلام ته الله جل شانه د فرعون نه نجات ورکړی نو هغه ورځ د عاشورې. تر څو چې د حضرت حسین رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوسي د شهادت واقعه ده، نو دا فضیلت په دې وجه نه دی ځکه چې فضیلت هغه د الله او د الله د رسول د وینا نه معلومیږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د حضرت حسین صاحب د شهادت نه ډېر مخکې وفات شي، او د حضرت حسین صاحب شهادت خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه څه کم 80 کاله پس شوی دی. نو د هغه وخت کې حسین صاحب ژوند دی او حیات رضی الله عنه. د دې وجه دا نه ده بلکې د دې وجه د الله جل جلاله د طرف نه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی او احادیثو کې تذکره ده، بس صرف دغه وجه ده نه.
بل تپوس یې کړی دی چې په محرم کې خپل ځان وهل او ځان نوی نه راوستل دا څنګه دي؟ دا د قرآن پاک خلاف دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو د دین خلاف دي، او دا په ځان باندې ظلم کول دي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي د قرآن دلیل لا دی دا وورئ: ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. الله پاک فرمایي چې د الله جل شانو په نږدې د میاشتو شمیر 12 دی. په دې 12 میاشتو کې 4 د حرمت میاشتې دي، محترمې دي. هغه کومې دي؟ ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او رجب. او بیا الله پاک فرمایي فلا تظلموا فيهن انفسكم. په دې میاشتو کې ګوره په خپل ځان باندې ظلم مکوئ. نو ځان باندې ظلم نه کول ګناه کولم دي، او ځان باندې ځکل ظلم ښکاره دا دی چې یو سړی په خپله باندې ځان وایي. بهرحال د قرآن پاک خلاف دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث. یو کس وایي چې په جماعت کې نعره تکبیر نعره لګول دا څنګه دي؟ کله کله سړی بیان کوي، یو کس بل کس په جذباتو کې راشي دی وایي، نو دا جذبات قابو کول پکار دی. په جماعت کې د بیان دوران کې نعره تکبیر چغې ایستل نه دي پکار. اسې الله اکبر ویل بغیر د خاص وخت نه او خاص حالت او کیفیت نه دا د الله ذکر دی. ذکر د الله جماعت کې کولی شي. یو کس وایي چې د شپې وده کېږي او دس نی د آخري سورتونو آیت الکرسي ویلی شي او ویلی شي. قرآن پاک ته به لاس نه لګې، په یاد باندې ویلی شي بیا اودس. بل تپوس یې دا کړی دی چې د چاش مز، د ساخ مز یو ځای په 4 رکعاته کول پکار دی که 2؟ احناف وایي چې یو ځای په یو نیت باندې 4 رکعاته بهتر دی. یو کس وایي چې د سحر مز ولاړ وي، جمع ولاړ د سنت چانی کړي، نو اول به سنت کوي که جمع کې به شریک کېږي؟ نو اول به سنت کوي که چېرته 2م رکعت کې امام سره شریک کېدی شي، او که 2م رکعت کې امام سره نشي شریک کېدی نو بیا به سنت نه کوي. او سنت چې کې په صف کې به نه کې، په بل ځای کې به کې چې د جمع نه علاوه کوم ځای. بل تپوس یې کړی دی چې سمسره مړه کول څنګه دي؟ کور کې ته ماشومان یریږي، کور کې ته ماشومان یریږي نو مړه کولی شي، ځکه چې ماشوم اشرف المخلوقات ته انسان، او چې سمسرې نه یریږي نو سمسره مړه کا. بل تپوس یې کړی دی چې مار مړ کول څنګه دي؟ او چې مار سړی وچیږي نو بیا څه کول پکار دي؟ چې وچیږي څه کول پکار دي؟ ما ته خو علاج نه دی معلوم. البته مار وجل پکار دی، مار پرېښول نه دی پکار. مار وجل دا ضروري دی ځکه چې موذي او زهریله شی. یو کس وایي که چېرې په ناستې باندې چاته خوب رالو نو آیا دې سره اودس ماتېږي که نه؟ که په ناستې باندې چاته خوب رالو او دی پرېوتو نو اودس یې مات شو. او یا داسې ناست دی که چېرې هغه تکیه د ده نه لرې شي نو دی پروزي نو دې سره اودس ماتېږي. یو کس وایي چې جمع ولاړه ده، یو سړي ته واړه بول رالل، ده ته څه کول پکار دي؟ واړه بول وکړي او که جمع کې شریک شي؟ قطعا په جمع کې مه شریک کېږه، واړه بول وکړه، استنجا وکړه، اودس وکړه، بیا په جمع کې شریک شه. که یو رکعت دې لاندې کړو که جمع د نه ټوله تلي، ځکه چې دغه وخت کې چې سړي ته واړه بول ورځي او په جمع کې شریک شي نو دا مکروه تحریمي دي چې کله شدت وي تقاضا ډېره. یو کس وایي چې په سفر کې د مزونو ترتیب څه دی او تعداد څومره دی او څومره فاصله کې مز قصر کول پکار دی. کله چې سړی 48 میله او یا نن سبا 77 کیلومیټر د کلي نه د وتو اراده وکړي چې د فلانکي ځای ته ځم او هغه ځای 77 کیلومیټر یا زیات لري، نو بیا به چې کله د آبادۍ نه وځي نو سفرانه مز به شروع کې قصر. او د هغې طریقه دا ده چې د سهار 2 به په 2 کې، د ماسپښین 4 به 2 کې، د مازدیګر 4 به 2 کې، د ماښام 3 به په 3 کې، د ماسخوتن 4 به 2 کې. سنت که پرېږدې نو اجازت درته شته او وتر به هم کې. یو کس وایي چې د بیمارۍ په حالت کې په کرسۍ کې مس کول څنګه دي؟ په هره بیمارۍ کې په کرسۍ کې مس کول نه دي پکار. نن سبا دا عادت جوړ شوی دی چې بس سړی معمولي غوندې چل پې وشي نو په کرسۍ کې کښېني، که ټوخېږي نو هم کرسۍ کې کښېني. په دې کراچۍ کې بعضې جوماتونه داسې دي چې دا نیم جومات د کرسو والا دپاره مختص دی، چې وګورې په صفونو پسې صفونه ټول کرسۍ. ځوانان به راشي، په لاره به ایغ نیغ را روانې، خو چې جومات ته راشي نو دی به بیمار شي، په کرسۍ کې به کښېني. نو داسې کول نه دي پکار. د دې سړي مز نه کېږي چې عذر یې نه، او که د چا عذر و په ملا کې په ګوډو کې تکلیف دی نو هغه په کرسۍ کې مس کولی شي. بهتر دا ده چې په ناستې مس کوي.
ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه په زمانه کې په کرسۍ موږ نه دی ثابت، په ناستې باندې ثابت دی. بیمار سړی په ناستې باندې چې په ځمکه ناست دی. نن سبا د ګوډو تکلیف ډیر دی، په ناستې باندې کول ګران دي، نو بیا د خپه اوږده کي کوشش دا پکار دی چې خو سره د دې د عذر د وجه نه چا په کرسۍ کې موز وکړو نو موز یې کېږي چې بیمار وي. یو کس وایي چې مونږ سکول خپل په هغې کې مفتي صاحب راځي او د قرآن پاک ترجمه کوي، خو ماشومان توجه سره هغه نه اوري. نو مونږ وایو چې د ترجمې په ځای باندې بل یو کتاب وي، نو ته راته ووایه. نو ته داسې وکړه چې ځان ته بیا ما سره ملاو شه، دې باره کې به انشاءالله د کتاب انتخاب وکړو، بیا هغه باره ته ووایم. یو کس وایي چې یو سړی 4 میاشتو ته ځي او بل کس دته 100,000 روپۍ ورکوي او دا پیسې د نشې دي. آیا دا پیسې څنګه دي؟ نو د نشې پیسې چې نشې خرڅه کړي په هغې پیسې ګټلي دا حرامې دي، او حرام مال باندې عبادات کول نه دي پکار. یو کس وایي چې جنډې ته سلامي ورکول دا شرک دی، او ترانه کې ودرېدل دا شرک دی. نه، شرک نه دی. یو کس تپوس کړی چې 9 او 10 محرم باندې په کور والو باندې په رزق کې فراخي کول مسنون دي. یو ضعیف روایت کې راځي چې ستا زیر دست څومره افراد دي په دغه ورځ باندې د عاشورې په ورځ په هغې باندې فراخي کو، د نور کله په نسبت په باندې په رزق کې لغونې سهولت کو څیزونه بخورو. یو کس وایي که څوک 10 او 11 محرم روژه ونیسي دا صحیح ده او که نه، او ټیک ته دام ټیک ده. 9 او 10 نیول پکار دی، که داسې ونه شول 10 او 11. اجتماعي دعا غوښتل سنت دي، او که نه ما اورېدلي چې دا سنت نه دي. اجتماعي دعا غوښتل سنت دي. اجتماعي هم ثابت ده، انفرادي هم ثابت ده، په زور هم ثابت ده، ځان ته هم ثابت. موسی علیه السلام او هارون علیه السلام یو کس دعا کوله، بل کس په آمین وی، دا اجتماعي دعا وه. یو سړی دی وایي هغه یونیورسټۍ کې سبق وایي او هغه واده نه کوي، او دی وایي چې فلحال زما نوکري نشته دی، پیسې نشم ګټلی، نو زه خپل بوج په وروڼو باندې نشم اچولی. نو دا شرعاً څنګه ده؟ که د دې سړي واده ته ضرورت نه، یعنې د شهوت خیال او یا د هغې په وجه باندې ګناهونو کې نه مبتلا کېږي، نو بیا داسې کول جایز دي چې مؤخر کې خپل واده، او دا غیرت دی. لیکن د نکاح تعلق د نوکرۍ سره نه دی. کله کله سړي سره لاسې تنګ وي چې واده وکړي، نو بیا الله جل شانو رزق ډېر ورکړي. نو د دې وجې ودونه مؤخر کول نه دي پکار. نن سبا مونږ د غلطو رواجونو د وجې نه ودونه مؤخر کو، او غلط رواج دی چې زه په واده باندې ولیمه او مهر او دا کارونه به کوم، او دومره پیسې خو ما سره شته دی نه، د دې وجې واده دا غلطه ده. یو کس وایي چې د مونځ د وختونو چې کومه نقشه ده، که د هغې نه یو سړی مخکې اذان وکړي نو دا عمل جایز دی او که نه. د مونځ د نقشې نه خو نه یم خبر، البته چې کله وخت نه داخل شوی، د وخت نه مخکې اذان وشي نو هغه اذان نه کېږي. ماسپښین وخت نه دی داخل شوی، وخت نه مخکې اذان وشو 10 منټه اذان نه کېږي. دغسې د ماښام او ماسخوتن. یو کس وایي چې بعضې خلکو نه مې اورېدلي چې د ماسخوتن مونځ د نقشې کې چې کوم وخت ورکړی د هغې نه 20 منټه مخکې کېدی شي. بعضې حضرات وایي چې د ماښام په وخت باندې 1.5 غنټه تېره شي، 1.5 غنټه نو بیا مونځ کېږي. نو که 1.5 غنټه پې تېره شوي نو مونځ کېږي. یو کس تپوس کړی دی چې یو سړی دی هغه جواري کوي او یا د جوارۍ باندې کمیشن اخلي، د هغه خاندان خلک د هغه سره تعلق په دې باندې پرېږدي، نو دا څنګه دي؟ نو خاندان خلک چې د سره د دې ګناه او معصیت په وجه تعلق پرېږدي نو دا ټیک دي. البته دته دې ووایي چې مونږ د تا سره دا تعلق په دې بنیاد پرېږدو چې ته جواري کوې. نو ځکه دویم تپوس یې دا کړی دی چې د دې سړي هدیه اخیستل څنګه دي، چې د ده کاروبار د حرامو دی او تا ته پته د حرامو هدیه اخیستل نه دي پکار. یو کس وایي چې مونږ د شپې د روژې نیت کړو، بیا 4 بجې مونږ لغونې اوبه وڅښلې، نو دا څنګه شوه؟ دا روژه نه ده شوي، ځکه چې 4 بجې سبا راختی، سبا راخیږي په 3:45 باندې تقریبا، په کم 4 باندې، نو 15 منټه پې وړېدلي دي. نو دا تا نیت کړی او بیا دې اوبه وڅښلې، نو دا نیولې روژه تا ماته کړې ده، ته به د دې یو ورځې قضا راړې. بل تپوس یې کړی دی چې 9 10 محرم 2 روژې نیول پکار دي که یو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ما تاسو ته بیان کو، 2 ورځې نیول پکار دي چې د یهودو سره مشابهت نه. یو کس وایي چې د ښځې د مخ نه ویښته لرې کول څنګه دي او رنګ سپینول جایز دي؟ په علاج سره او که نه. د مخ نه ویښته لرې کول چې بې ځای
هغه ټیک دی جایز دی، خصوصا د ښځې دپاره چې کله کله د خاوند سره دا د ناچاقۍ سبب جوړي. یو کس وایي چې د قیصر او داهر نوم کې خودل څنګه دی جایز دی. بل تپوس یې کړی دی چې په اوږه باندې څادر یا رومال پروت وي د جنازې مونځ کې دا څنګه دی، دا هم جایز دی. بل تپوس یې کړی دی چې بعضې خلک د عاشورې په ورځ باندې په قبرونو باندې اوبه اچوي، د مسورو دال په باندې اچوي په طور د ثواب، دا څنګه دی؟ دا ګناه ده. د مسورو دال د ثواب په طور ثواب هغې ته وي چې الله او د الله رسول بیان کړی، او دا الله او د الله رسول نه د بیان کړی دا خبر. بیا د مسورو دال رزق دی، دغه رزق چا فقیر مسکین ته ورکړه چې په قبر باندې اچي، دا ضایع کېږي. یو کس وایي چې د جنازې په مخ کې صف کې ودرېدل ډېر ثواب دی او که رستو صف کې. بعضې حضراتو لیکلي دي چې رستو صف کې ځکه چې په دې کې عاجزي ده او دغه وخت کې الله پاک تواضع خوښوي، خو که مخ کې صف کې ځای وي هغه خلک خالی پرېږدي او رستو ودرېږي، دا ټیک نه ده. اول لومبي صف کې ودرېدل پکار دي.